نن سبا دا یو ټکی به تاسو ډیر زیات اورئ، په انګریزي ټکی دی خو تاسو به ډیر زیات اورئ. لیول پلینګ فیلډ، دا ټکی ما اورېدلی دی. لیول پلینګ فیلډ، زیاتر خلک نن دا ټکی استعمالي او ډیر خلک نن د دې په حواله فکرمند هم دي چې لیول پلینګ فیلډ پکار دی چې هرې پارټۍ ته او هر سړي ته دستیاب وي. زه د دې مطالبې خلاف نه یم، خو په دې حواله ضرور دومره تپوس کول غواړم چې په دې 2013 کې خو دې ټولو ته لیول پلینګ فیلډ او تش یوې پارټۍ ته نو، چا ته نو؟ عوامي نیشنل پارټۍ ته نو. د نورو ټولو پارټو دپاره چیف الیکشن کمیشنر غالبا هغه وخت کې فخرالدین جی ابراهیم او زما دپاره الیکشن کمیشن د طالبانو شوره وه. د ټولو لپاره فخرالدین جی ابراهیم او زما دپاره حکیم الله مسعود. د نورو لپاره جلسې وې، جلوسونه و، زما دپاره بارود و، بمونه و، ګولۍ وې. نورو ډېره په اسانه د خوشحالۍ په ماحول کې الیکشن کو. مونږ په الیکشن کې د خپلو ملګرو د خپلو مشرانو جنازې اوچتولې. زما لیډر، زما لیډران، زما ملګري، زما مشران، زما امیدواران دا په نښو د پارټۍ یو ادنا کارکون هم په نښو. هغه وخت کې د لیوینګ پلینګ فیلډ دا مطالبه دې ټولو ولې نه کوله؟ بیا په 2018 کې لیول پلینګ فیلډ چرته وده؟ د خبرې سزا راته ملاوېده. جرم زما دا و چې ما ته وویلی شو چې یو سیاسي پارټۍ سره اتحاد وکړه او ما هغه سیاسي پارټۍ سره اتحاد نه کو. دا مې جرم و. نو د هغې سزا ما ته څه میلاو شوه؟ د هغې سزا ما ته دا میلاو شوه چې د الیکشن د پولینګ د ټایم د ختمېدو پورې ما الیکشن ګټه او سار چې راپاڅېدلم نو ما الیکشن بایللی. دا نن چې کوم خلک وایي لیول پلینګ فیلډ، دا هغه وخت اودو او کنه دا ګونګیانو، دا نه ګونګیانو او نه اودو. دا زما او ستا حق چې واله کېده، دا زما او ستا حق، دا پردی حق، دا هغې خلکو ته ملاوېده چې دا نن وایي لیول پلینګ فیلډ. او هغه سازشونه ګورې نن هم ختم نه دي. الحمدلله نن موږ ډېر خوشحاله یو چې زه نن د اجتماع ته ګورم، خو زه دا هم فرض ګرځم چې زه تاسو په اعتماد کې والم چې زموږ ازمایښونه ګورې نن هم ختم نه دي. په مختلفو طریقو. او زه غواړم چې دا خبره واوري، بلکل دې واوري، ځکه زه وایم زه په بنده کمره کې نه وایم، زه جارن په دې میدان کې وایم. څو ورځې مخکې به تاسو یو خبر د نظره تیر شوي چې الیکشن کمیشن کې سماعت کېده او الیکشن کمیشن قابل احترام معزز
محترم احترام لرو د ټولو ادارو د پاره. د محترم چیف الیکشن کمشنر په حواله باندې یو خبر چلی ده کې دې چې تاسو نظر تیر شوي چې آیا مونږه عوامي نېشنل پارټۍ له لاټین نښه ورکو او که ورنکو. یعنی 2013 کې یو حربه استعمال شوه، 2018 کې بیا بل حربه استعمال شوه او 2023-24 کې اوس د یو بل حربه استعمالولو کوشش کیږي ځکه چې هغه طریقې زړې شوې، اوس نوې طریقې لټوي او چې د کوم غرض دپاره کوي په هغې هم زه ښه پوهیم. که داسې اراده نه چا وي الله خبره کوم. نواز شریف نه هلکو، نواز شریف له سزا ورکوله چې دا صادق او امین نه دی، نو څوک یې ورسره سزا یافته قبل؟ جهانگیر ترین. هغه چې کوم جنگ روان دی زما جنگ نه دی، نه زه په دغه جنگ کې ملوث کېدل غواړم. او نه هغه جنگ کې ملوث کېدل زما او زما د پارټۍ لپاره څه فایده ده. خو دومره ویل غواړم چې که څوک په هغه دشمن د خپل ګزار دپاره د سرې جنډې په وجود وار کوي، نو دومره ورته ګورې ډېر واضح ویم چې ډېر احتیاط دې وکړي او 100 زره پې سوچ وکړي، 100 زره پې سوچ وکړي او ډېر احتیاط دې وکړي ځکه که یو سړی زما نظریې سره، زما جنډې سره او پښتنو سره مخالفت کوي او سازش کوي، نو بیا زه دا حق لرم چې بیا زم د هغه د مخالف سره لاس ملاو کړم او زه د هغه د مخالف سره ودرېږم او بیا زه په شریکه مقابله وکړم. عجیبه کمال دی. عوامي نېشنل پارټۍ کې هر 4 کاله پس الیکشن کیږي او زه دا دعوې سره ویلی شم چې بغیر د جماعت اسلامي نه زه تسلیموم. په بله یو پارټۍ کې هم دومره په جمهوري انداز الیکشن نه کېږي چې څومره په عوامي نېشنل پارټۍ کې کېږي. کنې څومره ویلیج کاونسل تاسو دلته موجود یې نن؟ تاسو کې د یو ویلیج کاونسل نامزدګي ما یا ایمل خان کړې ده؟ دا څومره ویلیج کاونسل چې جوړې دي دا په خپلو علاقو کې که په جرګو شوي دي خو د هغه علاقو خلکو جوړې کړې دي که نه؟ اول ممبر سازي شوې ده، بیا د ویلیج کاونسلو نه د الیکشن سلسله شروع شوې ده او که دا الیکشن نه وي راغلی نو دا سلسله به تحصیل نه، د تحصیل نه ضلعې ته او د ضلعې نه صوبې ته او د صوبې نه مرکز ته تله او په یو جمهوري انداز د آئین مطابق به د عمل مکمل کېده. اوس به انشاءالله کېږي او د خپل قانون دا وایي چې بابر خان وکیل دلته ناست دی چې 15 کاله چې هره پارټي به پابندۍ چې هغه به 15 کاله کې دننه خپل الیکشن پروسیس مکمل کوي. 2019 کې مئی 2019 کې زمونږه الیکشن شو نو 15 کاله کله پوره کېږي؟ مئی 2024 چې کوم ته اوس هم تقریبا څه کم 6 میاشتې پاتې دي. نو دا خبره زه ځکه کوم چې اورېدو والے واوري، ما په دې نشه هېرولی، زما ملګري په دې نشه هېرولی
کله چا مجبوری وي د سوباړي نه وي با زما د مجبوری نشته ځکه الیکشن کوم زه په باچا خانه کوم زه په سرې جنډې کوم زه د پښتنو په مینه کوم او بیا د هغې دپاره هر سیاسي او قانوني لار اختیاروم خو دا ارمان به چا پوره نه کړ مونږ الیکشن کوو ولې کوو د دې لپاره خو مونږ الیکشن نه کوو چې مونږ د خامخا د چا حمایت وکړو یا د چا مخالفت وکړو زه واضح تاسو ته وایم عوامي نیشنل پارټي د دې دپاره د الیکشن میدان ته نه کوزیږي چې دا د ملک په سطح کم درې لویې ډلې دي چې موږ په دې درې ډلو کې د یو ډلې خامخا مخالفت وکړو یا موږ خامخا ملګرتیا وکړو نه الیکشن وشي هرې لویې ډلې سره کینو خبره کوو د خپلو پښتنو او د خپلې خاورې مطالبې ږدم زما بچی د تعلیم نه محرومه دی زما ولس د صحت د بنیادي سهولتونو نه محرومه دی زما صوبه د بجلی د منافع نه محرومه ده په ګیس ړومبنۍ حق عین مال راکړی دی هغه حق څوک نه تسلیموي د پښتنې خاورې په وسایلو زما اختیار دی نه تسلیموي اتلسم ترمیم کله منظور شوی دی عمل پې نه کېږي NFC اوارډ نوې نه راځي یو ځل بیا د بدامنۍ په شکل زما په خاوره زما په وطن اور بلوي دا زما مسلې دي ستاسو په حمایت او ستاسو په اجازت را روان وخت کې زمونږ دروازې هر چا ته کولاو دي چې څوک هم را سره په پښتونخوا کې د پښتنو حق مني او د پښتنو د ودانۍ او د آبادۍ دپاره را سره مرسته کوي د دې عوامي نیشنل پارټۍ هر چا ته دا دروازې کولاو دي راځي مونږ تیار یو هرې خبرې ته تیار یو او که نه د پښتنو حق نه تسلیموي او خپله فایده لټوي نو که دا ځان ته قبول وي نو قبول ته هم ویم او که ځان ته مقبول وي نو مقبول ته هم ویم چې قبول خانه نه بیا تا سره ځم او مقبول خانه نه بیا تا سره ځم زه به په هغه لار ځم چې کوم مې د قام د ودانۍ او د آبادۍ لار پاکستان سیاست دا سپینګیري مشران دلته ناست دي خدای خدمتګار تحریک کې او بیا د پاکستان د جوړېدو نه پس دې خلکو ډېرې سختۍ برداشت کړي دي ډېرې سختۍ برداشت کړي دي زمونږ د مشرانو جنازې د جیلونو نه راغلي دي د خلکو جیدادونه ضبط شوي دي د ټکر شهیدان به یاد کو او د کیسهخانې هغه به یاد کو او که نه د لیاقت باغ هغه یاد کو او که د بابړې هغه یاد کو او د اتخیلو هغه یاد کو یو لوی داستان دی خو هغه وخت هم په سیاست کې دا دومره بد اخلاقي نه وه چې دا څومره بد اخلاقي نن دا اوس ده داسې رویې نه وې سیاست تلخ هم شو او بدنام هم شو او سیاسی مشرانو د خپل لاسه په دې قام کې یو داسې خطرناک تقسیم پیدا کړ چې هغه تقسیم ختمول او هغه اختلاف ختمول اوس یو ناممکنه کار شو
زما د پی ټی آی رونه د په دې خبره نه خفه کېږي مانه د هغې مشر دی په جیل کې دی هغې ورته خپل مشر وایي چې هغې خپل مشر وایي ظاهره خبره ده چې هغې به پې دردېږي هغې به فکرمند دي خو زه دغه خپل وروڼو تپوس کوم چې وروره دا خو اول وګورئ که نه چې دا هر څه ولې کېږي ولې چا چې په کومه لار راوستی او سیاست ته اراده نه کړو هماغه خلک یې په هغه لار باندې د سیاست نه بیا واپس بار وباسي کیسه ختمه ډېره لنډه او اسانه خبره ده نه به راتلی په دغه لار څه وایي خلک چې اتیانو سره څه ټانټې چا راته ویل ما خو راته نه ویلې نو اوم دې ورسره ټانټې جوړولې او بیا دې ورسره دا بل عمل هم کو سازش یادوم بل څه نه یادوم دې ازمري ته کله ناکله سړی په جذباتو کې وروخیږي خو بیا ولې د کوزېدو چل نه ورځي بیا په دې نه پوهېږي چې خدای پاکه اوس به تې کوزېږم څنګه درې قسمه خلق دې وخت هلته ناست دي درې قسمه یو هغه چې کوم اوس هم د خپل لیډر سره مینه لري او وفا ورسره کوي دویم هغه چې ناست دي خو د موقع په انتظار دي په دې امید چې راشه الیکشن د دې ځای نه وکړه راشه الیکشن دې ځای نه وکړه او سبا دا سړی خو د دې ځای پورې ډوب دی خو دا سړی دومره ډوب شو نو سبا بیا چې راته څوک شپېلې وي او کوم اړخ ته تقي به هغه لار روان شي او په دې دویمه طبقه کې په دې دویمه کې دا چې کومه مې یاده کړه که تاسو څوک پیژنئ او که نه یې پیژنئ خو زه پکې یو پیژنم او کېدای شي دا بختور خانم پیژني بس او بیا یو درېمه طبقه ده چې هغه د چا په اشاره راغلي دي او نوې راغلي دي او په داسې انداز کې رالل چې غزړو نه لار خطا کړې ده چې وروره دا پلار هم د کوم ځای نه راغی نو هغه د بل چا دي او هغه د بل چا په وینا راغلي دي او هغه به د بل چا د اشارې انتظار کوي ځکه چې هر څوک خو دومره مجبوره یا بېوقوف ني لکه ما پسې چې دا کم دوه راغلي ما پسې چې کم دوه راغلي وو خو پېژنئ که نه ما پسې ولې تاسو یې نه پېژنئ تاسو داسې ماشومان یې بے خبره سادگان یې چې تاسو یې نه پېژنئ ما پسې چې کم دوه راغلي وو ما نه نوم هېر شو حمایت خان مې راته در یاد کي بیا نو هغه خو هر څوک خو هغه شانتې نه مجبوره وي او نه دومره بېوقوفه وي هغې خو پې ورغلی هغې پې ورغلي دي او زما ورسره پوره همدردي ده زما ورسره ډېره همدردي ده ځکه چې اوس خدای دې خیر پیښ کړي چې انجام بسي
ما دا خبره دې پورې کوله چې دې وخت د ملک په سیاست کې یو ډېر لوی غیر یقیني صورتحال دی او زما خپل خیال دا دی چې هر الیکشن کله وشي نو هغه الیکشن متنازعي اکثر پاکستان کې خدا زما په خیال چې ډېر کم الیکشن به داسې شوي چې د کېدو نه مخکې متنازع شي او په هغه الیکشنو کې یو الیکشن دا دی نو موږ به ډېر په سوچ او په سمج او په ډېر احتیاط خپلې فیصلې کوو موږ څه ته چې انګریزۍ کې پاور پالیټکس وایي د اقتدار سیاست اقتدار ضروری دی د ولس ته خدمت دپاره اقتدار ضروری دی د اختیار دپاره او اختیار ضروری دی د پښتنو د حق د ګټې دپاره زه په دې پوه یم خو ډېر په احتیاط به فیصلې کوو ځکه چې که د اقتدار سیاست په ما باندې څوک په دې قیمت کوي چې زه د باچا خان بابا اصول خښ کم او زه د اقتدار سیاست وکړم نو د باچا خان اصول د هرې کوسۍ نه زما لپاره زیات معتبر دي او زما لپاره زیات اهمیت لري هغه زمان هغه نظریه او هغه فکر زما د هر څه بنیاد دی په هر څه سمجوته کېدی شي خو په هغې سمجوته نشي کېدی او که په خدای مه که په هغې مونږ سمجوته وکړه نو بیا فرق څه پاتې شو